دوست تاسو پورا صلات طریقه درځین د مولانا صاحب فشته سره پریکټیکل کولی دا نو دا طریقہ تاسو زده کوي او مرګورو سره د ثواب په نیت باندې شیئر کوي. دوستو اگر آپ کو صلات تسبیح نماز کا طریقہ نہیں آتا ہے تو اس کو پریکٹیکل سیکھ لیں اور یہ مولانا صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں. د صلات تسبیح طریقہ ټولو نه اول به 4 رکعات نفل نیت وتړي. نیت به وتړي داسې زه تاسو ته طریقه ښیم. الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. چې دا کله وای دا غینه پس به بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا با 15 واری دا کلمه به وای. دا غینه پس به بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه به وای یعنی الحمد به وای. دا غینه پس به سورت وای او د سورت نه پس به بیا لس واری دا کلمه وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به رکوع ته لاړ شي الله اکبر. چې کله سبحان ربي العظیم وای دا غینه پس به بیا لس واری دا کلمه وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به قومه وکي سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. بیا به لس واری دا کلمه وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به سجده ته لاړ شي او سجده کې چې کله سبحان ربي الاعلى وای دا غینه پس به بیا لس واری دا کلمه وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به جلسه ته لاړ شي دا سجدو په منځ کې چې کم ناسکه ده دې کې به بیا لس واری دا کلمه وای. بیا به بلې سجدې ته لاړ شي بلې سجدې کې به بیا لس واری دا کلمه وای. او بیا چې کله دویم رکعت ته اوچت شي نو د دویم رکعت په سر کې به بیا 15 واری دا وای. بیا به الحمد شروع کې او دغه شانتي به دا 4 وانه رکعتونه په دې طریقې سره کوي 75 بار یو رکعت کې او 4 وانه رکعتونو کې 300 بار مکمل کیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.